نو د دې وجې نه زمونږ ستاسو هم ژوند خراب دی. ځکه الله فرمایي چې دې خلکو باندې دا عذابونه چې رالل او دی ذلیله شو، د دې وجه دا وه چې دی به په خپله هم نیکي نه کوله او که په خپله به یې کوله نو بیا به یې بل ته دعوت نه ورکو. الله دې مونږ تاسو ته نیک عمل توفیق راکړي او الله دې مونږ تاسو د ګناهونو نه بچ کړي. پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې یهود په دې باندې بني اسرائیل تباه شو چې یو سړي به ګناه کو، خلکو به ورسره په هغې کې چې کوم دی نو بیا سبا به ورسره ناست وو. کم خلق چې نیکان خلقو نو د الله عبادتونه به کول او بیا به هغه خلکو سره په بېحیاو کې، په مجلسونو کې، په شرابو کبابو کې، جوارو کې، په یو څه بل څه کې به ورسره ناستو، بیا به ورسره دغه نه پرېښود، تعلق به یې نه کټ کو، دا زمونږ رشته دار دي، خیر دی. نو د دې دپاره د الله د رضا دپاره د الله د پیغمبر د تابعدارۍ دپاره به هغوی سره چې دی نو تعلق نه کټ کو. نو الله وایي بس پیغمبر علیه السلام وایي هلاک شو، تباه شو. دا زمونږ هم دغه حال دی، په ګناه کې خپلو خپلوانو سره شریکي وي. څوک یاره بس ښه نه کوي خو عزیز ولی ده، نو عزیز ولی ده، رشته داري ده، نو بس خدای او پیغمبر پریدو او عزیز ولی او رشته دارۍ ته وګورو. او چې دی نو تره مې دی او واره مې دی او زه خیر دی، مجبوري ده، زه خیر دی استاد جي ته لږه ګزاره وکړه، ته کشمک و ته چې شمپوشي وکړه، بس دا زمونږ اوس مجبوري ده. ښځې پرې رانه خفه کېږي، پښتو هم چې کوم دی نو اوس ماتېږي او عزیز ولی خرابېږي، پلانټکې کېږي، ډینګلې کېږي. نو د هغې د وجې مونږ د خدای او د پیغمبر نافرمانی کوو او چې دی نو دې ته نه شو کتی چې یاره دا ښه کار نه دی. محفل پرېږدو، مجلس پرېږدو، یو ورځ مجلس پرېږدي، یو کس ته دی یو ورځ مجلس پرېښود، بله ورځ به هغه سره بیا دومره احساس پیدا شي چې ما سره پرون په دې محفل کې خپل خپلوان کېنناستل، ځکه چې دا ما ګناه کو، نو چې ګناه مې کو نو خلک را سره کېنناستل، بیا به داسې نه کوم. د نیکای په محفل او مجلس کې موږ سره بیا څوک نه کینی، بیا په خلکو باندې قیامتي اوهو ګنټه تېره شوه او بیان نه خلاصېږي، ګنټه تېره شوه او چې کوم دی نو موږ یې رایسار کړي او چې د ګناه محفلي نو ماسخوتن نه تر سهاره پورې ټوله شپه ناست دي، سترګې له رپ نه ورکوي، خوب وله نه ورځي، ساړی نه کېږي او ګرمۍ کې ګرمي نه کېږي، پکې ورته ني ګرمۍ کې ناست، خو زړه ټوپونه وایي او خوشحاله شیطان چې دی نو په محنت کوي، په هغې باندې څه پروا نه او چې کله بیا د نیکای او دغه مجلسي محفلي جومات کې 15 منټه چې اواز وشي د الله د دین خبره به کېږي، لږ ایثار شي نو 15 منټه نه شو ایثارېدی، تختو بیا ترجمه کېږي، درس کېږي، نو دوره خلک جومات کې مونځ وکړي او ټولو تختی بس په مخه باندې لړ شي. 15 منټه 10 منټه 20 منټه د خدای کور کې نشي کېناستی، قرآن ته نشي کېناستی، قرآن وخت نشته او چې دی نو بیا به سړی لا نور به څه وکړي، د الله د دین دپاره به سر څوک قربان کړي، مال به څه قربان کړي چې وخت نشي قربانولی، 15 منټه ناسته نشي کولی. الله دې زمونږ ستاسو دا کمزوری معاف کړي، دا کمزوری دي ټولې بس الله دې مونږ تاسو ته توفیق راکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. افلا یتوبون، الله تعالی فرمایي آیا توبه نو باسي دی الی الله، الله تعالی ته ولی توبه نو باسي الله وی، ویستغفرونه او ولی بخنه نه غواړي د الله تعالی چې کم نافرمانی او ګناه تی شوی دی، الله وی بس ته کنه توبه دی وباسي، الله وی ما ته دی رجوع کی، دا کفر او شرک دی پریدي، دا بدعملی دی پریدي، دا ګناهونه دی پریدي، ما ته توبه وباسي، الله وی معاف پیکم، الله بخون کې دی، الله وی چې توبه قبلوما، توبه وباسا. والله الله تعالی غفور الرحیم، بخون کې مهربان دی. مل مسیح ابن مریم، نو د عیسی علیہ السلام زوی د بی مریم، الا رسول مگر رسول دی، الا رسول مگر رسول دی، رب نه دی، معبود نه دی، خدای نه دی، د الله زوی نه دی، دریم خدای نه دی بلکې رسول دی. قد خلت من قبله الرسل، په تحقیق سره تیر شوي دي مخکې د عیسی علیه السلام نه ډېر شي پیغمبران، ډېر پیغمبران د ده نه مخکې تیر شوي دي. د نبی علیه الصلاة والسلام نه مخکې عیسی علیه الصلاة والسلام راغلی دی او د عیسی علیه السلام نه مخکې 1,40,000 کم زیات پیغمبران ټول مخکې راغلي دي. بس د پیغمبر علیه السلام د ټولو اخیری پیغمبر دی او د پیغمبر علیه السلام نه مخکې صرف عیسی علیه السلام راغلی دی. عیسی علیه السلام نه پس تر پیغمبر علیه الصلاة والسلام پورې بل پیغمبر نه دی راغلی، لہذا عیسی علیه السلام دغه ټولو پیغمبرانو نه اخیری راغلی دی او بیا د هغې نه پس پیغمبر علیه السلام راغلی. نه الله وایي دا دومره ډېر پیغمبران چې تیر شوي دي، دام زما پیغمبرانو، دام بندګانو، دام انسانانو، دقسې عیسی علیه السلام هم بنده دی.
نو هغه خدایان نو او د خدای دی دا څنګه خبره ده 1,40,000 کم زیات پیغمبران ناغلیو هغه موسی علیہ السلام پیغمبر خدای نو عیسی علیہ السلام نمخ کې دا یوشع علیہ السلام شمویل علیہ السلام شمعون علیہ السلام هارون علیہ السلام او چې د نو داسې مخ کې زکریا علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام او چې د نو ډیر شي پیغمبران الله وی تیر شوی دي یو پیغمبر خدای نو چا ورته خدای نو ویلی او تاسو عیسی علیہ السلام ته خدای وای عیسی علیہ السلام هم بنده و انسانو عجیبه خلق یی قد خلت من قبله الرسل پتا اکثر تیر شوی دی مخکره د پیغمبر عیسی علیہ السلام نه نور پیغمبران هغه دنیا تر اغلی او دنیا کې زندگی تیر کړي وا دنیا نه تلی دی وفات پر اغله دی عیسی علیہ السلام هم د الله پیغمبر دی الله پیغمبري ور کړی د اسمانونو ته خېجول دی بیا به دنیا ترازی بیا به الله تعالی په وفات راولي و امه او مور د عیسی علیہ السلام صدیقه دا رښتینی وا ډیر زیات رښتینی وا صدیق دا صدیق او صدیقتون دا مبالغه ده ډیر رښتینی یو صادق ته او یو صدیق ته صادق رښتینی ته ویل شي یو سړی رښتیا وای او صدیقه یا صدیق ابوبکر صدیق چې ورته ویل شي ډیر رښتینی ته ویل شي نو دا مبالغه ده الله وی ډیر رښتینی خزه وا او ډیر چې کم دنو حق پرسته وا ځکه چې الله تبارک وتعالى پاکي بیان کړی دی عیسی علیہ السلام په خله باندې په هغه وخت کې چې عیسی علیہ السلام یې لوز د لک سات پیداو کانا یاکلان طعام الله تعالی فرمایو دا دواړه مور او زوی یاکلان طعام چې خوراک به کو روټای به خوړه خوراک به کو روټای به خوړه انظر وګوره پیغمبره کیف نبین لهم الآیات څنګه بیانو موږ دای ته نشانې د قدرت خپل ثم انظر بیا وګوره پیغمبره ان یؤفکون کم طرف تا وړي دی دا دی سوی الله وی وګوره پیغمبر د دې خبرو ته وګوره سوره صفا صفا خبرې می الله وی کړی دی څومره وضاحت سره می بیان کړی دی او د عیسی علی السلام او د بیبي مریم علامې او نشانې می څنګه ښکارا بیان کړی دي او څومره ښکارا صفا سوتره واقعیا او کیسه می ته الله وی بیان کړی دا د بیبي مریم او د عیسی علی السلام د پیدایش او د عیسی علی السلام د معجزو او د کمالاتو چې الله ور کړیو الله وی بیا هم دای چې دنو داسې خبرې کوي چې د عیسی علی السلام خدای دی قل وای پیغمبر اتعبدون آیات عبادت کوي من دون الله بغیر د الله تعالی نه ما د هغه سيزونو لا یملکو چې غي مالکان ندي طاقت نه لري لکم استاسو د پاره دورن د zarar ولا نفع نه د نفع نه د پایدي ورکولو نه تاسو ته نقصان در کول شي که تاسو عبادت نه کوئ تاسو بندگی نه کوئ نو نقصان نشي در کوله او که تاسو بندگی کوئ شپارز وته په سجده باندې پراتی ای تاسو ته سپایده نشي در کوله زره بر پایده تاسو ته نشي در کوله الله ویدا خو به جان سيزونه دي بوتان او که عیسی علی السلام ته تاسو خدای وای نه هغه انسان دی هغه خالق نه دی هغه خو چې ګمنه نو قدرت او طاقت نشي چې تاسو له شی در کی تاسو لا شی پیدا کی س جوړ کی